أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات فتحقيق سردر لګړي دي مونږ تاسو ته حضور احکامات واضحه ومثلا او مثالنا من الذين دهاغ خلق خلو من قبلكم چستاسنا مخکې تیر شوي دي وموعظة او نصيحت للمتقين لفاره د پرهیزګارانو الله نور السماوات والارض الله پاک نور رڼا د اسمانونو او د ځمکو مثل نوره مثال د نور د الله کمشکات فشان د هغه ډیوټ دی فيها مصباح چې پای کې دیوي هغه تاک چې دیوه پکې پرته المصباح بیا هغه دیوه فی زجاجه په شیشه کې ده الزجاجه او هغه شیشه دومره صفا ده کأنها کوكب دري لکه ځلیدونکې ستوري یوقد من شجرة چې تیل پکې اچولی شي د هغه ونې نه چې زیتون دی مبارکة زیتونة چې هغه ونه مبارکه د زیتون ده لا شرقیة ولا غربیة نه مشرق کې ده چې نور پې ولګي او سورې پیدا شي او نه مغرب کې ده چې نور پې ولګي یکادو زیتها نږدې وي دغه تیل د هغې د صفایۍ د وجې نه یودوي او چې په خپله رڼا شي ولم تمسسه النار اگر که ته ورته تیلې ونه وې ته به اور ونه لګې نور علی نور رڼا ده د پاسه د رڼا یهدي الله لنوره من یشاء الله ورکوي د دې رڼا نه هغه چاته چې ارادې ورته وشي ويضرب الله الامثال للناس الله پاک واضح بیانوي مثالونه د پاره د مخلوق خپل والله بكل شيء عليم الله په هر یو څیز باندې پوهه دی سورې نور چې په کوم ټاپک او په کوم مناسبت سره راغلی چې کوم نور پکې د وخت نه د دې صورت په سر کې مونږ بیان کړو نن الله پاک د هغه نور خبره کوي کله کوي پس د هغې نه کوي چې الله پاک په پوره طریقه باندې د انسان د خپل رضامندۍ د ګناهونو نه د بچو هغه ته ور طریقې بیان کړي لول نه په سر کې مونږ د هغې حدود بیان کړو بیا د هغې حدودو نه پس مونږ اصول بیان کړو بیا هم دستور بیان کړو بیا الله پاک د هغه سزاګانو نه د بچ کېدو دپاره چې ګناه ونه کړي د هغې الله پاک یو سدباب بیان کړو چې د دې ګناه نه به څنګه بچ کېږي نو چې کله الله پاک د ګناه نه د بچ کېدو هغه طریقې بیان کړي اوس الله پاک خپل ذات بیانوي چې دا دومره زیات په خپل مخلوق باندې مین او د مخلوق دا دومره زیات همدرد او د هغې دپاره بیا داسې طریقې اختیارول چې هغه د الله د رضا شي مخلوق ته دا خبره نه پرېښودل چې خدای پاک زما عقل مې نه رسېد الله وایي دا د چا کار کېدی شي مونږه د انسانانو دا طریقه ده چې کله مونږ په یو کار باندې ډېر مطمئن شو بیا پس د هغې نه مونږ د هغې صفت کوو نو د الله پاک د ذات صفت خو زمونږ د وس کار نه دی الله پاک په خپله باندې د خپل ذات صفت مونږ ته بیانوي چې هغه ذات چې هغه ستاسو دپاره داسې یو عجیبه قانون راوړو هغه کوم ذات نو الله پاک د رکوع په آخره کې هغه خبره راغونډوي الله وی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات مونږ نازلې کړي دي اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته هغه نهي واضحه نهي واضحه د الله د وحدانیت او استاد رسالت یعنی د پیغمبر د حقوالي او د الله پاک د یووالي نښې مو راته رالیږلي دي ومثلا او بیا مو راته هغه په مثال باندې واضحه کړې ده دا مثال یو داسې څیز چې نه د هر یو انسان ذهن ته راځي په انسانانو کې مختلفې کټګرۍ بعض انسان هغه انتهایی فتین یعنی ډېر قابل نو هغه صرف اشاره وایي چې ته ورته اشاره قدرې وکړي بس هغه په هغه اشاره باندې پوه شي لکه څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب دوست او اولنی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق چې
چې د هغې دپاره به اشاره کافي وه بس پیغمبر علیهم السلام به چې یو خبره وکړه اشاره به د هغې دپاره کافي وه هغوی به فورا د هغې تصدیق کړی او د هغې نه بیا خبره اوچته کړې بعضې خلک داسې چې د هغې دپاره وضاحت ضروري ځکه چې هغوی ډېر محتاط دي دا نه چې هغوی پرې نه پوهېږي هغوی محتاط دي هغوی ویره داسې حکم که ونه کړم دی کې واضحه حکم ما ته څه دی لکه چې اول ځل باندې د نشې نه د منع کېدو حکم راغی الله پاک وفرمایل چې د انګور تازه استعمال ډېر ښه دی او د دې نه خلک نشاور څیز جوړوي نو دا پکې نه و چې منع شی دی بلکې الله وی دا تازه استعمال یې ډېر ښه دی هغه صحابه چې د ابوبکر صدیق غونته کې صاحب فراست بس هغوی پرېښودو هغوی مقصد دا دی چې الله وی تازه ښه دی او د دې نه نشه ښه نه ده نو دلته کې الله پاک ذکر کوي پیغمبر علیهم السلام موږ په مثال سره واضحه کوو د دې لپاره چې دا انسان بل ورځ په دې خبره باندې ځان ته یو پوینټ ونیسي چېرې زه خو نه پوهېدم زه خو په ړومبي ځل باندې نه پوهېدم زه په دې خبره باندې چا پوهه کړې دی الله وی ما ورته وضاحت کړی دی الذین من الذین خلو من قبلکم او مثالونه د چا دي د مخکنو خلکو دي چې مخکنو خلکو زما دا حکم منلی دی نو د هغې کومه لار شوه او انعام یې څه شو کومو کسانو نه دی منلی نو د هغې کومه لار شوه او سزا یې څه شوه نو په دې باندې چې کوم انسان مخامخ ناست دی هغه انسان د دې نه عبرت ولري چېرې الله پاک د دې په منلو باندې څومره خوشحالېږي او د دې په نه منلو باندې الله پاک څومره ډېر خفه کېږي وموعظة او دا نصیحت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو پرهیزګار څوک دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا هغه چې کله د دې هدى للمتقین په اوله سپاره کې د قرآن مجید په ابتدا کې د هغه نه د دې آیات تپوس وشي الله وایي چې هدى للمتقین لار ښیي پرهیزګارانو ته دا پرهیزګاران خو الله پاک تفسیر قرآن بالقرآن هلته وکړو بیان یې کړو او هغې ته یې وایي چې د دې متقي خپله معنه څه ده هغې ورته وایي د متقي دا معنه ده چې یو انسان دی په یو پول روان دی دا پول یو طرف ته هم شپول دی ازغي بل طرف ته هم شپول دی ازغي دی خو به د ښکاره ازغونه ځان بچ کپړې به راغونډي خو دا ممکنه ده چې دا ازغي دي په دې پوله به راغونډي نو دی به د پنجو په سر روان کپړې به راغونډوي د پنجو په سر به ځي چې خوږې مې ماتې شي یعنی انتهایی ځان محفوظ ساتل او د څه نه ځان محفوظ ساتل د شکمن څیز نه ځان محفوظ ساتل دا پرهیزګاره دی یعنی یو انسان دی هغه جومات ته راغی د جومات دا حکم دی د عام محلهدار دپاره چې ته د کور نه راځې نو تیار به راځې ځکه چې دا جومات کې چې کوم دا اوبه دي دې کې دا کوم واشروم دی په دې کې دا کوم پکړي دا د ایمرجنسي دپاره دي ایمرجنسي چې کله تا ته پېښه شوه نو ته هم بیا راتلی شي ته د پټي نه ډارې کرالې ته د بار نه ډارې کرالې کور ته نه یې تلې نو خیر دی د جومات اوبه مې استعمال کړه د جومات بجلي مې استعمال کړه خو چې کله ته د کور نه راځې او ته بیا د جومات اوبه استعمالې د جومات پکې استعمالې د جومات سهولت استعمالې نو ته اسراف کړې دا ګناه ده دا د مېلمه دپاره دی چې د هغه خپل کور هغه شته دی خو دې وخت هغه موجود نه دی هغه بلخوا په سفر راغلی دی دا د هغه انسان دپاره دی چې هغه د بار نه راغلی دی کور ته نه دی تللی نو پرهیزګاره سړی څه کوي دا تبلیغ حضرت تاسو وینئ دي چې اکثر ځي نو د تلو کې دي 3 ورځې صرف تېرېږي او بیا هم دي بیل جمع کوي د خپل وس مناسب چې دي ته څومره ښکاري دي هغه 100 روپۍ 2000 روپۍ پرېږدي ولې موږ د جومات رڼا استعمال کړې ده موږ د حالانکې دا خو د الله مېلمانه دي لیکن دا څه دي دا هغه پرهیزګاري ده پرهیزګاره صفت مې راته بیان نو پرهیزګاره هغه سړی دی چې هغه د قوم د خرچ دا خپل خرچ ګڼي هغه وایي بایي زه چې دا کور کې استعمال کوم بل خو هسې ما پسې سیوا راځي اور بلنګ ما پسې کېږي حکومت یې رانه سیوا ګټ کوي نو چې زه د کور نه په اودس کې ځم نو یو خو به الله خوشحاله شي ثواب به ډېر راځي بل هلته کې به زه ګناه ونه کړم بلکې زما یو ورور مسلمان دپاره هغه بچ کړم چې کوم ما کور استعمال کوي زمونږ د پښتنو خو داسې په دا طریقه ده چې کوم وخت بجلي نه نو مونږ راشو جومات پکو ته ډېره بربنډه کړو جومات پکو ته ځو نو هغه چې څه مونږ کړي عبادت هغه هم ځان له طالب الله وایي دا د پرهیزګار او د متقي سړي کار نه دی الله نور السماوات والارض
الله پاک نور دی، الله رڼا ده د اسمانونو او د ځمکو. مفسرین بیانې خاص کر تفسیر مدارک کې امام نصفی سے، روح المانی کی محمود علوسی سے، په تفسیر کبیر کې امام رازی سے، داسې دا معتبر تفاسیر هغې وایي دا مثال دلته کې د انسان بیان شوی دی. الله خپل مثال بیانې، د انسان مثال بیانې. الله پاک وایي زما د نور مثال هغه داسې دی چې لکه یوه تاکچه ده. تاکچه چې کوم ځای کې ډیوه ږدي، په هغه تاکچه کې ډیوه ده، هغه ډیوه دومره زیاته صفا ده لکه شیشه، او هغه شیشه د ستوري په شان ده. او په هغه شیشه کې چې کوم تیل دي نو هغه د خونه دي، او د کوم خونه دي چې نه خو هغه په مشرق کې د سارې باندې پنور لګي. تاسو به دا زمیندار به تاسو به دا خبره نوټ کوئ چې کوم بوټی کوم فصل هغه د پولې خوا کې هغه زیات سوځېدلي، هغه باندې ډایرکټ نور لګي. او چې کوم ته اخري سر ته وي هغه مړاوي کېږي. ولې چې کله نور پرېوځي هم په هغه لګي، چې کله په دې منځ زمانه کې ډېره خطره کېږي، هغه باندې سوي، هغه باندې نور دوره ډایرکټ نه لګي. چې کله نور ډېر تېز وي هم پرې نه لګي، چې کله نور بیا ختمېدو والا هم پرې نه لګي، درمیانه نور پرې لګي. نو الله وایي د دې تیلو مثال داسې دی چې دا غونه چې ده دا خو نه مشرق ته ډېره نږدې ده چې د سارې پرې نور ولګي چې هغې ته نقصان ورسي ګرمې، او نه مغرب ته ډېره نږدې ده چې پرېوځي نور ولګي، دا په دې منځ کې ده. نو په دې باندې هغه متوازن ښکلې نور لګي، نو دې ته نقصان نه رسي. په دې وجه د هغې هغه تیل دومره زیات صفا دي چې هغه بغیر د تیلي نه د لرې نه ښکاري. لکه څنګه چې په دې سړکونو کې هغې چې کوم دا پلاټینیم لګولي دا څیزونه، او چې ته یا دا بوډونه چې کوم په ګاډو باندې د پلاټینیم بوډونه، نو چې ستا ته ځي نو تا ته به لرې داسې ښکاري، ته به دا بلب کې ستا رڼا چې پرې پرېوځي ته به دا دې کې بلب بلي. په دې سړک کې چې کوم دی نو دا دې بلب لګولی دی، نه دا د هغې د زیاتې صفایۍ وجه ده. الله پاک وایي دا تیل هم دومره صفایي چې که ته ورته تیلی نه وې هم هغه رڼا کوي. نو دا د انسان د هغه جسم مثال دی چې د انسان دا جسم چې دی دا ټوله تاکچه ده، دا ټول هغه ډیوټ دی. بیا د ده دا سینه چې کومه ده دا هغه شیشه ده چې الله پاک یې کوم بیانوي. بیا په دې شیشه کې دننه دا زړه چې دی دا زړه هغه ډیوه ده، تاکچه ده. هغه تاکچه چې کومه ده شیشې ده، په هغې کې دننه بیا ډیوه ده چې هغه دا زړه دی. او دا تیل پکې څه دي؟ دا پکې د الله پاک د طرف نه د الله پاک د هدایت او د فیض هغه جاري شوي چینه ده چې الله پاک دته هدایت کړی دی. دې د الله د رضا کارونه کوي، دې د الله پاک د ناراضګۍ کار نه کوي. دې که سوچ کوي نو د انسانیت په باره کې هم هغه سوچ لري چې کوم د ځان دپاره دی. دې دا سوچ نه کوي چې ورور مسلمان ته دې نقصان ورسي. دې دا سوچ نه کوي چې دې ټایم ضایع کړي، او دې دا سوچ هم نه کوي چې ده ته کور ته کوم څیز راغلی دی، دې د هغې تپوس نه کوي چې دا د کوم ځای نه راغلی دی. بایي زما خو ګټه دومره نه ده، او زه دې په هفته کې 2 پیرې 3 پیرې چرګان خورم، دا د کوم طرف نه راځي؟ زما په دې ګټه کې چې ته حرام خو نه دي شامل شي. نن سبا خو زمونږ خپله دا پوزیشن دی چې مونږ خو هغه فصل هم د حرامونو تیاروو. پردۍ اوبه راوشلې، وایي اوبه ګرانې دي، اوبه ګرانې دي نو حلالې شوې. حرام څیز خو اصولا چې الله پاک اصول کېښوده بس هغه حرام دی. او دا خبره زه تاسو ته اکثر کوم، چونکې دا ډېره مسله ده، نو ځکه یې زه اکثر کوم. زه چې سارې خپل جومات ته ځم په بایک باندې، دا زمینداران غریبانان څوک په سایکلو او څوک په موټر سایکلو بلچې وسري څه کېږي، یاره دا خپل لختې ګورم چاره پسې بند که چاره پسې ورخ واړه. او دا اوس لختې چې کوم نوي جوړ شوي دي، خاص کر د کاګي ډېرې هغه ناکه، او خو داسې دی چې بایک کې بلاک هم کېدی، هغه اوبه دې نه وړي. نو دا کاکا راشي دې پردو اوبو باندې فصل جوړ کړي، او بیا جومات ته راشي مونځ ته، او د شپې تهجدو ته راشي، او بیا سې روزې لګوي او چلې لګوي، او بیا پکې عمره او حج کوي. نو دا دې زما لغونته کې اکثر بریک فیل شي، داسې خبره وکړمه چې هغه مانه نه اصولا کول پکار. دا دې اودس او دا چاردام او دا غسل دې په کومو اوبو باندې وکړي چې دې پس د هغې نه راځي او الله رضا کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ان الله طیب ویحب الطیب، الله پاک دی او پاک خوښوي. څنګه پاک خوښوي؟
دا نه چې شیشې ته دې ودرېږي او ځان دې پاک نه عمل دې پاک زړه دې پاک الله پاک وایي دله ما دا زړه دا د نور نه ډک ورکړی دی او دې پې څه کوي د ده نه پکې لویې لویه ګیا ولاړه ده لوی زنګ کې ولاړ دی هغې کې د سره هدایت راځي نه الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام من یشاء خو الله پاک دا نور ورکوي خو هغه چاله چې د الله اراده وشي والله اراده چا ته کېږي الله پاک پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته وایي چې کله عبدالله ابن مکتوم راځي او ورته وایي ما طرف ته متوجه شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سرداران ناست دي د قریشو هغه وایي که دې کې یو مسلمان شو نو غټه ترقي به وکړي الله وایي نه چې کوم طالب دی طالب چې کوم طلب کوي هغه له انعام ورکړه چې کوم طالب نه دی دا تبلیغي حضرات دي چې هر یو کس رامنې کوي پای کې طالبان سوري پای کې طالبان دوی او دا نور ته دي د یاري نه او د دې له حیا ورځي نه دي چې دا جماعت تیاری نو څو کسان پکې ناست چې دلته کې ناست دي نو دا ټول بزي ټول ارادي او چې بیا زی هغه طالبان پکې دوه کسان درې کسان څلور کسان الله وایي چې څوک طلب کوي طلب ولا راګیر کا دلته کې الله وایي زه نور ورکوما خدا څه دومره اضافي سیز نه دی دا هدایت اضافي سیز نه دی چې زه به هر چا باندې ویشم نه چې څوک طلب کوي هغه له ورکوما ويضرب الله الامثال للناس الله پاک داسې قیمتي مثالونه بیانوي د خلکو لپاره داسې قیمتي خبره کوي چې انسانان ته چې کوم مهنت د دنیا د پاره کوي او د هغې صله تاته په دنیا کې ملاویږي چې څومره د ډېر مهنت دی دومره د ډېره صله ده په آخرت کې هم دغه شان ده که نه د آخرت دپاره هم مهنت وکړه که نه دلته کې چې یو سړی مهنت نه کوي دلته کې یو سړی څه د لاس نه اچي نو د هغه زندګي څنګه تېرېږي نو که ته څه د لاس نه اچوې نو ستا بل د زندګي څنګه تېرېږي الله وایي مثالونه بیانوم د دې لپاره چې دا انسان د آخرت د هغه زندګۍ دپاره په دې لږې زندګۍ کې خو دې اسایش غواړي نو په هغه ډېره کې به لازمن غواړي چې د هغې دپاره دې ځان له تیاري وکړي والله بكل شیء علیم الله په هر یو څیز باندې پوهه دی الله ته د هر یو کس پته ده لیکن الله پاک هغه له د هر یو څیز په نیت په اراده او په عقیده باندې مختص کړي دي نو که چېرې دې الله دا د زړه د اخلاصه توبه وباسي او دې مخکنی کارونه پرېږدي چې کوم غلط دي او د الله د رضا کولو کوشش وکړي الله پاک ته څه ګرانه نه ده چې د ده هغه مخکني هر څه هم دله په نیکو باندې بدل کړي او د ده اخره خاتمه ښه کړي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات فتحت سر را لېږلي دي موږ تاسو ته احکامات واضحه ومثلا او مثالونه من الذین د هغه کسانو خلو من قبلکم چې مخکې تېر شوي دي وموعظة او نصیحت للمتقین دپاره د پرهېزګارانو الله نور السماوات والارض الله پاک نور د اسمانونو او د ځمکو دی مثل نوره مثال د نور د الله کمشکات په شان د تاک چې دی فیها مصباح چې پای کې ډیوه پرته ده المصباح فی زجاجه دغه ډیوه د شیشې ده الزجاجة کأنها کوکب دري او دغه ډیوه دوره صفا ده لا دغه شیشه دوره صفا ده لکه چې ځلیږي د ستوري په شان یوقد من شجرة مبارکة زیتونة او دې کې تیل اچولی شوي دي د هغه ونې نه چې ډېره مبارکه ده چې د زیتون ده لا شرقیة ولا غربیة چې د هغې مخ یو طرف ته نه دی یکادو زیتها یضیء نږدې وي چې دغه تیل په خپله رڼا شي ولم تمسسه النار اگر که تا ورته تیلی نه والي نور علی نور دا رڼا ده د پاسه د رڼا یهدي الله لنوره من یشاء هدایت کی الله پاک د رڼا خپلې هغه چا ته چې ارادې وشي ويضرب الله الامثال للناس الله پاک واضح مثالونه بیانوي خلکو ته والله بكل شيء عليم الله په هر یو څیز باندې پوهه دی